بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو ورونو، امید لرم چې روغ او جوړ به یو. الله تعالی مو خوشحاله لرم. محترم مسلمانانو ورونو، نن به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شودو څکولو متعلق تاسو ته خبره کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شودې چا ورڅکولې وې او د هغې نومونه څه وو او ورسره به په هغه وخت کې چې کوم واقعات پیښ سوي وو، یعنې معجزات ظاهر سوي وو، د هغې متعلق به هم تاسو ته خبره کوو. نو راځو ویډیو طرف ته. خو دې نه مخکې تاسو نه دا اپیل دی چې دغه چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک او شیر کړئ. نو محترمو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شودې چې دي دریو ښځو ورڅکولې دي. یوه خود چې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله مور چې ده، هغې دې ته شودې ورڅکولې وې تقریبا دریو یا ورځو پورې. او بیا هغې نه بعده دوم نمبر کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کومې ښځې شودې ورڅکولې دي، د هغې نوم سویبه ده. دا د ابولهب وینځه وه. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا سو، نو دغې وینځې ابولهب ته خوشخبري ورکړه چې وراره دې پیدا سلو. نو د ابولهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش په خوښۍ شي دغه وینځه چې ده آزاده کړله. او بیا هغه نه بعده دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شودې هم ورڅکولې دي. او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم شودې ورڅکولې دي. او دریم نمبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شودې چا ورڅکولې دي، هغه حلیمه سعدیه ده. حلیمه سعدیه دا د بنو سعد د قبیلې نه وه. د عربو دا یو عادت وای چې دوی به کله بچیان وسله، نو دوی به خپل بچیان اطرافو او دیهاتو طرف ته لیږل، هلته به یې شودې په هم پیڅکولې. او چونکې د دیهاتو به ماحول شفاف او شفاف به و، نو دې لپاره چې دغه د دوی چې کوم اصل لغت ته هغه هم زده کړي او ورسره د دوی صحت هم روغ وي. نو د بنو سعد د قبیلې نه حلیمه سعدیه فرمایي چې موږ د بنو سعد د قبیلې نه څه ښځې را روانې سو مکې طرف ته. او ده فرمایي چې ما سره خپل خاوند هم وای، او دې لپاره رالو چې موږ مکې کې بچیان واخلو او شودې ور وڅکوو. خو ده فرمایي چې موږ ډېر زیات غریبان وو، او تر دې چې موږ به کور کې شپه هم به په ویښه د لوږې نه به په ویښه تېروله، او بچی چې ده چې کوم دې سره بل بچی وای، ماشوم وای، هغې ته به یې شودې ورڅکولې، هغه به هم چې ده له لوږې نه به یې ډېر زړل. او وایي چې راتلو نو د ما د اوښې دا حال وای چې زه به تر غونډو نه شاته پاته وم او د ما اوښه نه شوی تللی. وایي چې کله مکې ته راغللو، نو چونکې هرې ښځې به دا خوښولی چې زه داسې یم مالداره کوروال او د ښه خاندان وال سړی چې بچی چې دا هغه واخلم شودې چې ور وڅکوم. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم به متعلق به چې کله خبر راتله، نو هرې ښځې به انکار کولی. ولې؟ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خو یتیم وای، نو هرې ښځې به ترېنه انکار کولی. حالانکې دوی ته څه پته وه چې د دغه یتیم په لاس کې الله تعالی د کیسر او د کسرا کنجیانې چې دي د خزانو کنجیانې ایښې دي. نو محترمو، ټولو ښځو چې ده هغه خپل بچیان مینده کړله او بس د روانګي وخت راغللو، واپس بیا تله. نو حلیمه سعدیه چې ده هغې ته هېڅوک هم نشو میلاو داسې. نو بس دې په ښه اراده وکړله او خپل خاوند ته یې وویله چې زه به دغه ماشوم چې دی دا به خامخا سره اخله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ورته یادولی چې دا به زه خامخا سره اخلم او دا به راسره وړم، چونکې دې ته دا ډېره بده ښکارېدله چې زه واپس ته سره روانه وم. نو خپل خاوند ورته وویل چې او دا بالکل ټیک خبره ده، کیدای سي الله تعالی موږ ته په دې کې برکات واچوي. نو دا فرمایي چې کله ما رسول الله صلی الله علیه وسلم را واخیستلو او خپلې غیږ ته مې واچولو، نو یا چې د ما چې کومه سینه چې ما باندې به پی نه وي، د ما سینه چې ده دا د پونه خالي وه، خو چې کله ما دی خپلې غیږې ته را واچولی، نو یا چې د ما سینه چې ده دا د پونه ډکه سلله، تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پې موړ شو او بل چې کوم بچی ورسره هغه هم پې موړ شوی. او وایي چې بیا چې کله مونږ خپل روان شو او خپلې اوښې ته وختلو،
نو وایي چې کله اوښې ته وختلو نو د ما اوښه چې ده چونکې دغه اوښه خو اوس په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سواري وګرځېدله نو د اوښه هم خوشحاله وه. نو اوښه داسې تلله داسې د غونډو ښځو نه د ما اوښه مخ ته روانه وه. هغه ښځو ما نه پوښتنه وکړه چې ای حلیمه دغه اوښه د تا وله هغه اوښه ده چې دلې مکې طرف ته روان و هغه اوښه ده؟ نو هغې ما ورته وویل چې او بالکل د هغه اوښه ده. او وایي چې بیا کله کور ته مونږ ورسېدلو نو وایي چې دا په ما باندې د برکات بارانونه شروع سول. ما وایي چې د ما ولې چې کومې ویزې وې هغه به ما لېږلې د مونږ چې کومه علاقه وه دا کهساري والې وه. او نو وایي چې ما به چې کوم ځای ته لېږلې د ماښام به چې د ما ویزې راتلې ښې ډکې په نس باندې به ډکې راتللې او د نور چا ولې به چې راتلې هغه به تسې وې په نس باندې. نو وایي چې خلکو به دا خبره کوله چې حلیمي ولې ویزې چې کوم ځای ته ځي هلته د مونږ ولې بونځوئ. نو وایي چې بیا به هم د دوی ولې ویزې چې دی هغه به تس نس راتلې او د ما ولې به په ډک نس راتلې. او وایي چې په ما باندې د الله تعالی له طرف نه برکات را شروع سوله. ولې به برکات نه راتله؟ د الله تعالی محبوب او د دواړو جهانو سردار د دې په غېږ کې او د دې په کور کې اوسېږي. او هغه نه بعده به نو وایي چې ما 2 کالو پورې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شودې وروڅکولې او هغې نه بعده چې ده بیا مې مکې ته راوړلی. خو وایي چې ما زړه دا نه غوښتل چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا سه. نو وایي چې ما حضرت آمینې بیبي ته نه درخواست وکړی چې که تا خوښه وي نو دغه بچی څه وخت لپاره ما سره نور هم پرېږدوه. نو وایي چې ده په دې باندې راضي شوه او زه بیا واپس خپلې کلي ته راغلله او رسول الله صلی الله علیه وسلم مې واپس راسره راوړی. محترمه دلته څه نور واقعات هم دي د شک صدر متعلق نو هغه به تاسو ته انشاءالله په مخکې ویډیوګانو کې بیانوو. الله تعالی مو خوشحاله لره، الله تعالی مو کامیاب لره. دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو چې دا لایک او شیر کړئ.